په حواله که څه معلومات راکړې، محبت وایي ورڅه ته، او محبت کېږي څنګه، او د چا سره کېږي، په څو لیوله کېږي، څنګه کېږي؟ محبت اصل په درو وجوهاتو باندې کېږي. صحیح. اول دا د انسان مجبوري ده، نیچرل انسان ښایست خوښوي. صحیح. په ښایسته شي انسان مین کېږي. ټیک دی. که هغه انسان ښایسته وي، که یو ځای ښایسته وي، که یو تخلیقي شی ښایسته وي، انسان دا مجبوري ده چې ښایست دی خوښوي. مطلب ښایست خوښوي انسان. او دویم انسان محبت هلته کېږي چې کله انسان باندې څوک ډېر مهربانه وي، دی ډېر ښه ټریټ کوي، د ده سره ډېر ښه برتاو کوي، د ده خبره اوري، د ده سره نرمي کوي. یعنی په دې کې استاد هم کېدلی سي، ورور هم کېدلی سي، یار دوست هم کېدلی سي، دیگر نور د خاندان عامو خلکو سره هم کېدی سي. دریم ریزن چې دی هغه کردار دی. صحیح صحیح. ټیک. چې یو سړی کیریکټر لیس، ډېر ښه کیریکټر وي، د چا ډېر ښه کردار وي، ایماندار وي، مخلص وي، یعنی مطلب د انسانیت په کارو کې بوخت وي، د هغه سړي سره هم خلک محبت کوي. یعنی مثال د دې دا دی، فوټبالران په دنیا کې ډېر دي چې کم فوټبالران هومینټي د انسانیت د خدمت لپاره کار کوي، یا چارټي چې چنده ورکوي، د خلکو مددونه کوي، هغه فوټبالران خلک زیات خوښوي. مطلب خلک یې ډېر خوښوي. یعنی په دنیا کې مطلب په کلاړیانو کې، باکسرانو کې ډېر باکسران رالو، لیکن د محمد علي ځای هیچا نه ویني چې ګریټسټ اف آل ټایم خلک ورته وایي، په دې وجه چې یعنی کردار. یعنی دا درې وجې که اوس موږ راواخو، دا موږ پر الله تعالی باندې ولګو. په ښایست باندې در الله تعالی ښایسته څوک شته؟ الله تعالی د یوسف علیه السلام هغه ښایست پیدا کړی و، د هغه کریټر دی، تخلیقکار دی، نبی علیه السلام یې پیدا کړی و. یعنی د انسان در ګردو غټ خوب، در ګردو غټ ګول دا دی د الله دیدار. په جنت کې چې کله جنتیانو سره الله پاک پوښتنه وکړي چې تاسو نور څه غواړئ، نو جنتیان به ورته ووایي چې الله د دوزخ دې بچاو کو، جنت ته دې راوستو، دا نعمتونه، نو موږ څه غواړو؟ نو الله پاک به خپل حجاب لري، وایي دا جنتیان به ورته ګوري په زرهاو کلونو. ابن قیم په دې باندې لیکلی دی چې یعنی د الله ښایست د دنیا سره کمپیر کول، یعنی مثال ورکول، دا ناممکن کار دی، دا عقل د وس کار نه دی. ځکه انسان چې کله سوچ کوي، خو نو د عقل په بنیاد یې کوي. عقل چې دی مخلوق دی، الله خالق دی، نو عقل د الله ښایست نشي کاونټ کولی. الله ښایسته هم دی. بل الله انسان ډېر ښه ټریټ کوي، د انسان سره ډېر ښه برتاو کوي. یعنی الله پاک موږ چې کله ګناه کوو، یا انسانیت چې کله ګناه کوي، نو الله پاک 6 غنټې یعنی 6 غړي په حدیث کې راځي چې انتظار کوي چې دا د په خاطر کې ملکی دی به توبه وکړي. بېشکه بېشکه. و دی وایي در مطلب چې در اویا وایي، څوک وایي وایي، مطلب در و مندو یا در اویا مندو وایي مهربانه دی، حالانکې مور پر خپل اولاد څومره مهربانه ده. الله پاک که قرآن کریم جایزه انسان واخلي، الله پاک په هر آیات کې موږ ته تسلي راکوي. یعنی الله پاک د موږ سره بې انتها محبت کوي. او د کریکټر په معنا باندې د الله د کریکټر کمپیریزم خو نه کېږي. الله کریټر دی، تخلیق د دنیا کړی دی، د اسمانو، د مځکو، د سمندرو، د حیواناتو، د جناتو، د تمام انسانیت د کائنات خالق دی. یعنی در هغه بالا کریکټر سوچ هم انسان نشي کولی. نو په دې معنا باندې چې محبت چې دی دا د الله سره وشي. کله چې انسان الله پاک ته په لمانځه کې درېږي، باید دا سوچ وکړي د الله دا تخلیق، د الله کردار او د الله کریشن دا په خپل ذهن کې راوړي، د الله تعالی سره محبت وکړي. یعنی دا د محبت هغه ډیفینیشن دی چې کوم تا پوښتنه وکړه. محبت اصل زما په سوچ، زما په علم، زما په ریسرچ باندې زما د محبت داسې اخذ کړی. بالکل صحیح. کور ودان مننه.